بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله ستا عبادت کو ستانه مدد غواړو. پی ټی آی بحال شو، موږ ته ریزرو سیټونه ملاو شو، ټولو ته مبارک وي. پی ټی آی باجوړ باره کې به خبره کوو، پی ټی آی الیکشن وبیلو دې باره کې به خبره کوو، پی کې 22 ریزلټ چې څه راغلی په دې باندې ډیټیل خبره کوو. نو زه وایم چې یاره اول خدا خبره ده چې پی ټی آی کم ریزلټ سیټونه بحال شو، اوس مې یاره دا داسې نه چې د پی ټی آی دا کم باجوړ کې لیډرشپ دی دیو د چېرته کم نومونه ورکړي په هغې کې هم لږ تحقیق کول پکار وي چې د باجوړ نه د چا نوم تللی و، ځکه چې باجوړ کې الریډي موږ 3 سیټونه ګټلي وو، نو خامخا به د فیمیل ریزرو سیټ دپاره چې کوم دی یو نوم ورکړی. دویمه خبره دا ده چې پی ټی آی باجوړ کې الیکشن وبیلو، دا ولې وبیلو؟ پی ټی آی د دې نه مخکې څومره الیکشن و که ستاسو خیال وي نو مبارک زیب چې کله الیکشن ګټلی و د هغه 24,000 ووټ شو، او د هغې سره سره چې کوم دی د ګلداد خان چې کوم ووټ شو هغه 7,000 و. نو دا دواړه چې میلاو کې دا 31,000 ووټ چې کوم دی دا د پی ټی آی و، خو زه په دې کې به موږ وو چې د همدردۍ او د سیمپتي چې کوم ووټ و هغه چې 7,000 ته هغه لرې که نو 24,000 ووټ پاتې کېدو. بیا چې کله دا الیکشن کېږي نو په دې الیکشن کې دا فیصله چې کله کېږي ډېره غلط او کمزورې فیصله وشوله. موږ د دې نه مخکې پارټۍ ته هم چغې ووالې، د باجوړ پی ټی آی لیډرشپ چې کوم ډرامې کولې، کوم هغو هلته په سنټر کې دروغ او الیګیشنز الزامات په موږ باندې لګول، د دې هرې خبرې په باره کې چې کوم دی د پارټۍ لیډرشپ موږ په دې باندې آګاه کو، ورته هم ویلې چې دا کومه پروپیګنډه کوي، دا کمې خبرې کوي، دا ګلزپر صرف او صرف د دې لپاره کوي چې د هغه 2 ایمز دي، د هغه 2 مقصد دي چې یا خو به سیټ ځان له راوړي ټیکټ، چې ټیکټ ځان له رانه نو بیا به د هغه کینډیډیټ باندې لاس دي کوم چې کمزوری او د ده د سوري د لاندې. لہذا فیصله وشوله او فیصله په داسې طریقه کار باندې وشوله چې کمزورې فیصله وشوه، او په دې کې یو ښه کار دا وشو چې کله په دې ټولو باندې پریشر رالی په هغې کې که ګلزفر دی، که خلیل دی، که انورزیب خان دی، دې سره سره چې کوم دی زمونږ نوی ایم این اے صاحب مبارک زیب هم پکې رالو چې کوم چې د پارټۍ نه باغي وو. او زه په دې باندې حیران یم چې د الیکشن د 3 ورځو پورې، د الیکشن ته چې کله 3 ورځې پاتې دا اعلان کوي د دغه وخته پورې د ده هغه کم ضمیر چې کوم دی هغه هم په دغه وخته پورې وده و، ده ته دا سات نه ورکولو چې یاره زه پارټۍ ته کښېنم او که نه. خو دا الیکشن چې کوم دی دا یو چڼ فلټر کېدو، دی کې دا خلک فلټر کېدل چې څوک څومره په اوبو کې دی. لہذا هر چا پته ولګېده، د هر چا کومه ویلو او دغه هغه ستاسو مخې ته راله. نو زه دا خبره کوم چې دغه 24,000 ووټ چېرته لاړو؟ آیا دا د پی ټی آی نه خفه شو، نثارباز ته لاړو، جماعت اسلامي ته لاړو، یا بل ځای ته لاړو؟ د دې ذمهوار څوک دی؟ زه چې الیکشن ته ودرېدم او آزاد ودرېدم، تاسو ټولو ته پته ده چې په ما باندې د دروغ الزامونه دې ولګول، د ناوګۍ قصې په ما باندې راوړوه. او بله چې کله د الیکشن نه 2 ورځې ما ته د وزیر اعلی صاحب جرګه راغلې وه، نو هغو ته ما دا یو خبره وکړه، یو لویه مجموعه ولاړه وه چې دا د ناوګۍ خلک دی، دوی کړي یو کس ووایي چې یاره دا ناوګۍ کومه مسله شوې وه د اخترګل کړې وه. لہذا زمونږ د پی ټی آی چې کوم الیکشن و په دې کې د پی ټی آی سره 3 سیټینګ ایم پی ایز، سیټینګ ایم این اے، یو سابقه ایم این اے، بلم سابقه ایم این اے، چیرمین د وخت، انتهایی ډېر زیات فنډ چې د خلیل سره په دې وخت کې راغلی و هغې په خلکو تقسیمولو، چاله چټونه ورکړي، چاله اسکیمونه ورکړي، د دې پورې چې خلکو سره وعدې کولې، د دنیا غټ غټ سکیمونه ورته چې کوم دی ورکول شو، د ده سره دا فنډ د کوم ځای نه رالی، دا ټولې خبرې د دې هر څه باوجود دا دومره هر څه چې زموږ د پی ټی آی په صوبه کې ګورنمنټ دی، زموږ دلته چې کوم دی میجارټي دی، د دې هر څه باوجود بیا مو 2,000 ووټ اخیستل. وجه دا یو غټ سوال دی د هغه ورکر دپاره کوم چې اوس هم په دې کې فرق نشي کولی چې یاره زموږ پی ټی آی باجوړ چا برباده کړله. زه د دې لپاره ودرېدم چې زه دې ته وښیم چې یاره دا تاسو چې کومې فیصلې کوئ، دا تاسو چې څه کوئ، دا چې کوم دی غلطې دي، او دا ورته ثابته شوله، دا پی ټی آی لیډرشپ ته هم ثابته شوه. د پی ټی آی باجوړ چې کوم دا ډیلران دي، لیډرانو ته زه نه یم ډیلران، دا خلکو ته داسې ښکاره شو لکه د نور چې دا څومره په اوبو کې دي. لہذا نثارباز وګټله، ډېر ډېر ته مبارک وي. خو زه د پی ټی آی هغه ملګري چې هغه کوم غواړي چې د عمران خان ویژن، د عمران خان سوچ، د عمران خان نظریه په باجوړ کې مضبوطه شي، نو راپاڅئ چې نن تاسو د دې خلاف اواز ونه اوچت نه کړو، دا پی ټی آی په باجوړ کې ری ارګنایز نه کړه. نو زه ته یو خبره کوم چې پی ټی آی ډېر تیارې ته روانه ده په باجوړ کې،
او بل دا خبر کوم چې چام دی باندې خو به زه انشاءالله سبا اسلام آباد ته ځم په دې باندې به زه یو پوره رپورټ پی ټي آی کم سنټرل لیډرشپ دی هغې ته هم پیش کوم عمران خان صاحب ته هم انشاءالله د هغې یوه کاپي ځي او دا به منګه هغه ته په دې باندې رسو چې یاره که په ډاک په طریقه باندې که په لایر په طریقه باندې که په هره یوه طریقه کېدای شي چې عمران خان صاحب زمونږ لیډر زمونږ خوږ لیډر دا رپورټ ریډ کړي چې اصل حقایق چې دا ټول حقایق چې کوم دی هغه به منګه مخې ته کېږي او زما د ملګرو زمونږ ټول چې کوم دی هغه به صفا حقایق باریک به یوه خبره دروغ نه تاسو ټول هغې ثابت دي چې آی ایس ایف د دې سره و یوت د دې سره و پی ټي آی د دې سره و دا دومره لیډرانو سره و د هغې باوجود دا 2000 ووټ ولې اخلي 24000 نه زه چلو دا زما ووټ هم سره کا بیا هم د ویننګ کینډیډیټ نه د دې دا ووټ کم دی وجه څه ده دغه رپورټ چې کوم دی دا به عمران خان ته ځي او ګلظفر خلیل او انورزیب خان چې کومې ذمهوارۍ یې اخیستې دي چېرې دا سیټ دا زموږ ذمهواري ده دا دغه ته به ویل سی ایم صاحب ته چې دا به تاله زه په تحفه کې در کومه وم لیدل ما درته ویلي وو که نه چې دا کومې فیصلې دي کړي دي د هغې حال ستاسو مخې ته رالی او بل زه دا یوه خبره کوم چې ډاکټر خلیل صاحب ته یوازې په استعفا باندې نه خلاصېږي په تا خو خلکو ته ویل که نه چې په دې تېر الیکشن کې په ما باندې تور داغ لګېدلی و هغه داغ مینځلو نو ته چې داغ نه ته چې کله دا منافقت سیاست نه پرېښی که نه ستا نه دا داغونه نه ځي لہذا راوځه د منافقت نه دا پی ټي آی تا په باجوړ کې برباد کړې ده ګلظفر برباد کړې ده تاسو دا ډرامې ختمې نه کوئ قسم په خدای چې دا پی ټي آی دا ورکړ چې کوم دی ستاسو خلاف به موږ برپور چې کوم دی نور هغه مزاحمت کوي چې تاسو به یاد ساتئ لہذا زه د پی ټي آی هغه ورکړ چې هغه لږ مایوسه دي او هغه دا خبره کوي چې یاره موږ دا الیکشن وبیلو نو زه تاسو ته دا یو خبره کوم چې کله کله شاته تلل دا د یو غټ جم دپاره چې کوم دی تیاری تاسو چې کوم دی پی ټي آی مضبوطه کې ری ارګنایز کړو د خیره سره دوباره یو نوی پی ټي آی چې باجوړ کې چې کوم دی داسې یو کیبنټ جوړ کړو داسې زمونږ دا ملګري راولو چې کوم نظریاتي ورکړي چې هغه د عمران خان دپاره ځان هم وژني او هغه چې عمران خان دپاره چې کوم دی هر قربانۍ ته تیاري لہذا ری ارګنایز کېږو به او زه ما په سټارټ کې دا خبره کړې وه اوس هم دا خبره کوم ما دا ویلي یاره ما زما به سلوټي ضرور به مې ګټلې به مې هر څه به مې خو موږ به د خپل موقف نه ناوړو ځکه چې زما لیډر ما ته وایي چې په حق او سچ به ودرېږي لہذا ولاړو ما تر اخره پورې ولاړو ما او تاسو ولیدله وما علینا الا البلاغ